مفتي صاحب لږ راته چې ووایې چې د جامع عثمانیه په حواله باندې موږ چې موږ معلومات کړي د لومړي کلاس نه والا د 10م جومات د وړاندې نه کېږي لومړي تعلیم کې نه ورکوي کېږي یو ځل بیا چې اوس تاسو کوشش کړی دی چې تقریبا د 14م جومات او 14م جومات لپاره تاسو څه کلاسز کې بیا شروع کول غواړئ د نور طالب علمانو لپاره چې لومړي تعلیم څنګه د دې ضرورت څنګه پیښ شو او بیا څنګه به دا سوچ راغلی اصل کې دنیا نن سبا د موجوده دور په حواله سره د ګلوبل ویلیج یو دنیا ده او په ګلوبل ویلیج کې د څنګه د عام سړي ته د نو ته د معاشرتي تقاضې زیاتې وي نو یو عالم په دې میدان کې مسؤلیت ډېر زیات دی چې د ګلوبل ویلیج په حواله سره د اصلي تقاضو د ادراک دغه لپاره زموږ په جامع عثمانیه کې موږ په دوه سیزونو باندې توجه ورکوو یو توجه خو په دې باندې ورکوو چې دا فاضل زموږ چې واخلي یا زموږ دا طالب سټوډنټ چې واخلي د په دیني علومو کې یو ښه مهارت لري او سبا د معاشرې ته دیني ضرورتو د پوره کولو لپاره څه کمی په دې کې پاتې نه شي لیکن دا چونکې د تعلق د پوره ګلوبل ویلیج سره دی ځکه د مدرسو فاضلان چې واخلي هغه د امریکا اسلامي سنټر سمبالي د برتانیې اسلامي سنټر سمبالي د جاپان او د ټولې دنیا ضرورت دی د مسلمانانو نو دغه لپاره موږ دا کوشش وکړو چې دا علما کم د مدرسو نه وځي د اصلي تقاضو ادراک خامخا وکړي شي ظاهره خبره ده چې دوی بین الاقوامي کې زموږ د دوی ضرورت دی یو عربي او دویم انګلیش عربي زموږ مذهبي ژبه ده او د عرب دنیا سره زموږ د فاضل تعلق راځي او انګلیش چې تعلیمي ژبه ده او بین الاقوامي ژبه ده زموږ سټوډنټانو زموږ فضلاو ته دې میدان کې ضرورت دی دغې وجې نه موږ اتم کې بچی اخلو او دی تر 10م 12م پېښور بورډ نه کوو ورسره د 4 درجې دیني علم کوي او دارنګه وخت ته بي اس اسلامیک سټډیز موږ شروع کړی دی اوس موږ د بي اس انګلیش کې د موږ پروسس کې د فایل او هرا والو سره موږ فایل پروت دی کې دې چې د آینده کال لپاره موږ بي اس انګلیش هم شروع د سره موږ دا امید لرو چې دا زموږ فضلا چې څومره واقع دي د میدان ته ځي نو دوی به د انګلیش هغه لینګویج په حواله سره څه مشکلات دي نو دوی به د معاشري هغه ضرورت پوره کړي دریم ورسره زموږ یو بل خبرې باندې سوچ دی هغه دا چې د سیپیک په حواله سره زموږ د پاکستان او د چایناز یو داسې ګهرا دوستي راغلی ده چې د سیپیک په حواله سره لږ مدرس زموږ په پاکستان کې زموږ د ملکی ژبه ده اردو سره د انګریزي زموږ ضرورت دی نو موږ به د چاینیز ژبې نه به هم خلاصې نه وي جامع عثمانیه دا هدف لري چې ان شاء الله مخکې قدم چې موږ د لینګویج په میدان کې اخلو نو د چاینیز ژبې ته به موږ لاس اچوو هغه دې دپاره چې دا طلبه د ملک هغه ضرورت دی خبره ده یو بله پوښتنه دې سره کومه چې اوس په وروستو کې حکومت لخوا بورونه هم زیات شوي دي د مختلفو مدرسو او چې موږ وینو نو د هغې تعداد چې ځینې زیات شو او ډېرې داسې مدرسې دي چې هغوی ستاسو غونده کې داسې عصري تعلیم چې دي هغوی نه ورکوي څونه ضرورت دی جي د دې زما خیال په دې کې دا دی چې تاسو د یو بچي دننه زما خبره نقل کړله چې ما کوم ځای کې ټکرې خوړلې ده چې کومې مدرسې ضرورت نه محسوسي نو هغې ټکرې دي خوړلې او زه یو داسې بدقسمته یم چې ما په دې معاشره کې ټکرې ډېرې خوړلې دي زه کله کانفرنس ساتلی ما ضرورت محسوس کړی دی چې زه په انګلیش کې ولې خطاب نشم کولی ځکه چې چېرته بیروني دنیا ته تللی یم نو هغه ځای کې چې ما کوم ځای کې ټکرې خوړلې دي زه یم زما دا نوی نسل دا بچي ټکرې ونه خوري زموږ د پښتو متل دی بیا کل په ټکرې زده کېږي نو موږ ټکرې خوړلې دي ځکه دا ضرورت محسوسوو او چې کومو مدرسو ضرورت نه محسوسوي دا خوش قسمته خلک دی هغې ټکرې دي خوړلي